موږ د آیا د خپل کمشنر د ډي سي صاحب نه د ایس صاحب نه دا درخواست کوو چې راشي او کم از کم موږ له تسلی مره راکړي چې آیا موږ ستاسو سره یو او یاره موږ به ستاسو سره کم از کم دومره هیلپ وکړو چې یاره د دې خو د خوراک د اسکاک د سامان خو موږ دله ورکړو یا لوښې ورکړو الحمدلله سره نور څه پاتې دي داسې نور خرڅ اوسوي نو څه پاتې شي دلته نور خو لکه ستاسو د مخې دي دا جیب کې مې صرف چابیانې پاتې دي دا چابیانې را سره دي پر دوی هغه تعلیم سودا تعلیم په دغه ورکې سودا لکه چابیانې چې په لاس کې دي دا پنکې هر څه سوي دي پنکې راته شو دي دغه ویلې شوي دي مکمل دي اوس په ویلې شوي نه دی خو بجلی شته نه وبشته رسکو بم نشته لکه دغه ماجي زمونږ دی گاونډیانو نو کور ولم نه دوکره ناشتي او نه دی خو لکه نه بجلی شته نه وبشته مونږ چې لکه ایثار شي به سړی او کوم دا اپډاول ته زمونږ د درېم ورځ د مو ترین کو چې نور سنې دا راشي دا لین خو د بجلی چالو کی کم از کم ځنه د کوینه وبسته ټیکو یا بل څه بدلته کې د خوراک ټیم شي مونږه نو سړی چاته وګوري بیا چې سرکار په هغه ټایم راغلی وی زه د اپډا د علاقې اس ډي او ته درخواست کوم ایس سی ته کوم डी सी ته کوم چې مهرباني وکړئ دا ډېر یو غمځپلی کور دی په دې کارخانه باندې خو دا علاقه آباد وه دا سوات آباد و چې یو څیز په یو ملک کې جوړېږي په هغې کې د ډېرو خلکو رزق وي بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو علاقه د سوات کې د منګوري تختبند اور تراغلی ملک آباد ته دا ځای د کیمرې په سترګه تاسو کته شي اول خو زه هم جی بجلی نه شي بجلی چې کله راشي نو داسې نقصان کوي هغې مین وجه دا ده چې زموږ په سوات کې د بجلی ډېر انتهایي لوډ شیډینګ و هغې د وجې لاړه دا کارخانه مکمل طور تباه شوه او دنده ځو نو موږ سره اوسئ کتونکو د کیمرې په سترګه تاسو کتی شئ چې دا کارخانه مکمل طور تباه شوې ده چې په دې کې څونه اوزار و څونه سامانو د کیمرې په سترګه تاسو ګورئ دا بایګان لګیا دی اپنے مدد آپ کے تحت باندې دا کار شروع دی تاسو چې دا څونه چارچاپېره دا څونه سامان یې هغه مکمل طور سوی دی مخکې م راځئ کیمرامین مخکې را شریف خانه د کیمرې په سترګه کتی شئ صاحبه چې اور خپل کار کړی دی هغه اوسپنې چې کومې دي هغه هم ویلي کړي دي دې خوا ګورئ مکمل طور چې څونه مشینري وه
هغه مکمل طور تباہ او برباد شوې ده او داسې شوې ده صاحبه دا اور خو لاړ مړ شو دا لوګي ختم شو خو د ابراهیم بای د زړه اور هغه به نه مړ شوی ولې چې دا ډېر غټ تاوان شوی دی د هغه سره خبرې کوو کتونکو ابراهیم بای خو نشته په هغه باندې چې کم تکلیف دی کم درد دی په دې کور کې پروت دی ساډوبي دی پې پریشانه دی د قرض معامله وه څه هسې قرضدار و اسا اچانک داسې یو حادثه راله چې هر څه د ځان سره یوړو د انسان څه د دېرشو څلوېښتو کالو جمع کنجي وه سره هغه لاړه په یوه ورځ باندې مکمل طور وسوځېده زوی هم ولاړ دی ګاونډیان هم ولاړ دي د کلي خلک لګیا دی د دو سره دا خدمت کوي دا کار شروع دی دا صفایان سټارټ دي د دونه تپوسونه کوو چې دا اور څنګه ولګېد ورور السلام علیکم سلام وروره وایه وایه دا ورې د ده نوم ابراهیم دی دا د پولیسټرو او د مالوچو کارخانه وه او د بجلی د سرکټ د وجې چې کوم دی دا حادثه راله که زمونږ د بدبختۍ نه لکه دا ملک دی چې بجلي لاړې شي هم په آفت کې که ګیس لاړ شي هم په آفت کې چې راځي هم آفت دی د اوسه پورې چې دی لکه نن زمونږ دویم ورځ د دې ورور د دې بځای ازاله شوې ده او دا دومره تاوان خساره دا اور لګېدلی دی د اوسه پورې د حکومت چارواکي هیڅ چا تپوس نه راکړی دې اجزانانو د راغلي دي زما په کور باندې ډېره دي پوه شولې اجزانان بالکل بې صادره بې ساز بې سامانه د کور د استوګنې هېڅ شی ورته نه دی پاتې شی کم از کم معمولی صاحب باندې د 2 کروڑ روپو د نقصان شوی دی آیا موږ په دې پاکستان کې اوسېږو موږ د دې ملک خلک یو که دا ولې زموږ سره دومره ناجایزه کېږي که یاره دا د هوټلو په دور کې راځي دروازې به یې نه ولي پوه شي چې هوټلونه ختم شي بیا به د غریب سړي تپوس نه کوي نن زما د دې ورور درېیم ورځ ده څوک داسې حکومتي وخت څوک نه دی راغلی د دې خواله چې هغه غریب بدحاله پروت دی پریشانه پروت دی بچي زما کره پراته دي ټول شي هغه غریبانان چې کوم دی خبره د هغو نه کېږي دا اپنې مدد زما د دې کلي دا خلک راغلی دی پوه شولې لګیا دي دوی د خدای پاک غټ عجز عمر کي چې دې سره دا هیلپ کوي او دا ستاسو در وړاندې دا تش اور او ښکار دي موږ په خپله لکه تاوان د هغه نه تاوان زموږ ورسره شوی ځکه چې زموږ نه هم خبرې نه راځي ځکه چې دومره حوصله موږ د کې نشته چې یاره موږ یو خبره تاسو ته مخکې وړاندې کړو خو آیا موږ د دې خپل ملک د مشرانو نه دومره سوال کوو چې یاره موږ هم د دې خاورې خلک یو څه په افغانستان کې نه یو د بل وطن نه یو راغلي موږ د آیا د خپل کمشنر د ډي سي صاحب نه د ایس صاحب نه دا درخواست کوو چې راشي او کم از کم موږ له تسلي زموږ راکړي چې آیا موږ ستاسو سره یو او یاره موږ به ستاسو سره کم از کم دومره هیلپ وکړو چې یاره د دې خو د خوراک د اسکاک د سامان خو موږ دله ورکړو یا لوښې ورکړو الحمدلله زموږ د کلي ډېر بایور عوام دی او څوک د ډوډۍ نه پاتې کېږي د چینه الحمدلله زموږ سره ټول کومک کوي زما په کور کې ناست دي خو آیا موږ د استاد خبرې نه مخکې کېږم تاوان خو د ابراهیم بای شوی دی ګاونډي ما هم ستا په سترګو کې اوښې او خفګان ډېر زیات ولیدو خو په دې خفه شوې چې د علاقې نه ډي سي نه اے سی نه د علاقین پی اے نه ایم این اے نه د علاقې سواد زم شهید علي میر دې ته یو قسم نه راښکاره شي جی پوه شولې دا موږ ولې خفګان به دې باندې کوو دا زموږ ورور مسلمان دی او دا نن بدره سبب موږ هم ده نو موږ آیا د ملک د باچایانو ته پوه شولې د سیاستدانانو ته پوه شي چې چغې وکاږي چې یاره موږ ستاسو یو تاسو زموږ دا هم زموږ په هغه خلک دی زموږ هغه مشران دي پوه شولې چې کم نن چې کوم دی بې اثره بې اثري دي څو په کرسو ناست دي نو دې کم از کم د دې دومره حادثې خو کم از کم چې راشي دې ته تسلي ورکړي راشي چې یاره کم از کم نور څه نه د دې تپوس وکړي د دې ډاکټر طبیب وکړي پوه شولې ابراهیم بای چې کوم دی لکه بالکل هغه د هارټ مریض دی ټیک شو جي او داسې واړې دي د خدای په سره ناست دي او دغه تاسو رالی پوه شولې او دا حالات چې کوم تاسو ولیدل کتونکو د بای سره موږ خبرې کړې دا د ابراهیم بای بچی دی د سره خبرې کوو چې دا اور ولګېد په هغه ټایم کې تاسو کوم ځای کې وئ په هغه ټایم کې حالات څه وو وروره وایه السلام علیکم وعلیکم السلام په دغه ټایم که خیال کوئ بجلۍ ډېره راځي نو بجلۍ نه وه دلته کې تیاره شوه موږ بره وختو چې څنګه وختو چې بجلي راغله په دې ټایم کې نو بجلي سمه نه وه پړق پړق جوړ و چې ته راغله یا به تیزه وه چې چلو دغلته کې پړق شوی دی اسکروټ راته شو د دې پوم باندې او دغه بجلی د لاسه اور لګېدل او معاملې بیا موږ ډېرې ووالې خو دا اور بیا د قابو نه ولګا او کوم چې فایر بریګیډ والا هغو خپل کوشش ښه پوره وکړو د هغو د لاسه مړ شو خو لکه موږ بیا نورو کسانو په اتمه او درېیمه ورځ ده زمونږ نه دې خوا بجلی شته
نه اوبه شته رسکو اوبه هم نشته لکه دغه ماماجي زمونږ دی ګاونډیانو نو کور والا هم نه دوکاره ناستي او نه دی خوا لکه نه بجلی شته نه اوبه شته موږ داسې لکه ایسار شي پکې سړی او انتظار موږ ډېر وکړو چې څوک راشي لکه کم از کم دا واب ډول ته زمونږ دا درېیمه ورځ د موږ ورته رینګ کوو چې نور څه نه وي دا راشي دا لین خو د بجلی چالو کړي کم از کم ځانه د کوینه اوبه سټارټ کړو یا بل څه وکړو دلته کې د خوراک ټیم شي موږ نو سړی چا ته وګوري بیا او د لاس تاسو کیمرې په سترګو کته شي دا اوس سبا لګیا او موږ دا دا مکمل طور تور دي او داسې اسقاط په بد په حل دي لکه دلته اوبه نشته پکار وی چې سرکار په هغه ټایم راغلی وی زه د واپډا د علاقې اس ډي او ته درخواست کوم ایس سی ته کوم ډي سی ته کوم چې مهرباني وکړئ دا ډېر یو غمځپلی کور دی په دې کارخانه باندې خو دا علاقه آباد وه دا سوات آباد و چې یو څیز په یو ملک کې جوړېږي په هغې کې د ډېرو خلکو رزق وي نن چې تاسو دا څونه خلک کړی شي دا د علاقې خلک راغلی د دوی سره خپل یو تعاون کوي او مدد کوي او دا صفایانې کوي چې او ستاسو چې دا اور ولګېده په کور کې مکمل طور سامان هر څه سوي دي د کور تقریبا سامان زموږ کته په دې حال کې پروت د کور مطلب دا اوس جمع دی کنه نو زموږ بشتري دا تقریبا صندوقونه د ښکاری دا ټول صندوقونه دا د کور زموږ پراته وو د کور دلته کې د خوراک مطلب لکه وړه او چینی دا زموږ کته پراته وو اکثر کنه نو سار دلته کې دا بوجي پرته دی دې بوجي پرته ده نو زموږ د بوجي دغه ده دا د چینی بوجي دی دا د چینی دا غلطه کې ورجی پرتی دي هر شی پروت او د خوراک سامان خوراک سامان څه وخت دلته وسوځیدو هغه مکمل وسو د په دې یخ کې چې کم موږ بسترې به اغوستې یخ ته نو هغه هم په دې کې وسوځېدې په کور کې لکه څه شی نشتی لوښي بدلته پراته وو اکثر نو هغه به هم نشتی دا خو چې اوس څه دي نو لکه دا د کلي دا خلک څوک کله یو شی کله بل شی لکه ادیو په دې سامان اوس موږ گزاره کوو لکه موږ سره خپل شی ټول سوي دي کتونکو زه اکثر خبره کوم زم چې ریاست دونه وزګار نه دی چې هغه راشي د دې خلکو تپوس وکړي نن درېیمه ورځ ته دا اور خمر شو خو د دې بایګانو په اړه باندې هغه اور اوس هم بلیږي ولې چې ډېر غټ تاوان شوی دی 2 کروڑ روپۍ په نن سبا وخت کې ډېر یو لوی غر دی ولې چې د دوی سره سمه جمع کونجي هغه مکمل طور لاړه هغه وسوځېده وایه په دې ایرو کې چې لاس وایي نو څه درته ښکاري بس دغه ډوبې قرضې راته ښکاري چې مې راته په سر شوي دي لکه ځکه چې دا مالونه ټول پردي وو داسې خپل نه وو لکه چې زما مال وسوځېدو دا خو ټول دغه شان لکه پردی مال و زموږ د لارم په ټول عمر ځای کو سبب زموږ ځای شو او چې سو دقه ستاسو د مخې لګا او په هغې دا څه قرض او څه د خپل وخت محنت و نو هغه ټول لاړو لکه موږ واپس زوړ وخت لاړو اوس در سره نور څه پاتې دي داسې نور خرڅ اوس نو څه پاتې شي دلته نور خو لکه ستاسو د مخې دي دا چې پکې مې صرف چابیانې پاتې دي دا چابیان را سره دي پردي هغه تعلم سودا تعلیم په دغه ورګه سودا لکه چابیانې څه بلاس کې دي دا پنکې هر څه سوي دي پنکې راته شو دي دغه ویلې شوي دي مکمل شو دي اوس په ویلې شوي دي څه پکې نشته د حکومت نه څه غوښتنه ده حکومت نه خو موږ تر اوسه ډېرې چغې ووهلې چې لکه څوک راشي او زموږ دا درد وویني چې لکه څه د هغو د اوسه کېږي چې وکړي را سره خو د اوسه پورې موږ څه ونه کتو لکه څوک را نه غلو کتونکو د دا وینا پکار ده چې حکومت له پکار دي څه نه څه عضلات دوله ورکړي دا خو د دې ملک خلک دی شهري خلک دی د دې سوات خلک دی بلکې د منګوري خلک دی دا خو ټول تجارت والا خلک دی په دې باندې خو ډېرې کډې ډېر کورونه په دې کارخانه باندې آباد وو د دې د کارخانې د سوځېدو سره داسې کډې لاړې هغه هم بیکاره شوې د هغوی غټ د رزق او ذریعو هغو هم د دې روزګار نه خلاص شو مزدوران کار کوو پوه شولې د هغو پکې دیاړانې ختمې شوې جزانان چې کم دی لکه بیا سري شو کم از کم 7 کسانو به د دوی سره کار کوو دیاړي به یې کوله نو هغه غریبانان هم لکه بیکاره شو ولې د هغه هم د هر یو سړي شاته چې کم دی 8 کسه او 9 کسه کډه ده که نه نو موږ چې د دې خپل حکومتي وخت نه لکه مطالبه ده او پر زور مطالبه کوو شاید زموږ مشران دي د اردو په کورسو باندې ناست خدای پاک دا مقام ته رسولي دي نو چې راشي زموږ د غریب ورور سره کم از کم چې دومره شي چې راشي موږ له تسلي راکړي له تسلي ورکړي چې د دې کم از کم امید پیدا شي چې آیا زموږ سره زموږ د افسران مشران پوه شي د وطن د محب وطن افسران زموږ سره راشي اسې مشر ډېره ګیله دي په زړه کې ده چې د ډېره پوه شي دومره ګیلې په زړه کې ده چې لکه زه زما نه هم خبرې نه کېږي ستاسو مخامخ دغه څوک نه دي ښکاره شي نه دي راښکاره شي جي زما خفګان دا دی چې آیا موږ هم به د پاکستان کې یو پوه شولې که نه به د سوات ریاست کې یو د دې ځای پیدایشي یو پوه شولې دومره خو پکار ده چې یاره دومره پر بریګیډې راتلې به دې سړک باندې نو زموږ د افسران دومره لکه ودري چې دا پته نه لګي چې دا پر بریګیډ ځي کوم ځای ته دا د څه کوم ځای کې وشوه دا موږ ډېر عجیبه غونډه کې تاثر وینو پوه شولې
چیرې زمونږ نه ډېر کمزوری ملکونه خلک د پیمان د هغو کار ته وګوره او د خپل ریاست ته وګوره چې خدای پاک چې کوم دی داسې امیر ترین ریاست راکړی دی خو څوک د کار ته کولو پکې او تپوس ته کولو پکې د غریب سړي څوک نشته جي دغه د وټونو په ټایم کې به راځي دروازې ورو مې پوه شلې او دوسې مې بیا تا نه پیژني جي دا کلي د خلک د ټول ولاړ او نن خو لا کسان نشته او الحمدلله چې کوم دی زمونږ د دې کلي غیور عوام دی او الحمدلله دا 100-200 کسان دلته کې لګیو پوه شولې کو تاسو د آبادی مکمل طور ولې دا مکمل طور ډیمیج ده دا د اوسېدو نه ده دا لنټرې ځای په ځای چاودلي دي او بر هم ځو راځئ کتونکو د کیمرې په سترګه تاسو کته شي دا کور چې څونه آبادي او دا مکمل طور داسې ډیمیج شوي ده چاودلې ده کتونکو د کیمرې په سترګه تاسو دا کور کته شي دا مکمل طور دا لنټر دا وګورئ تاسو جی دا مکمل طور چاودلې ده او دې دیوال ته وګورئ دا ټول مکمل طور کرک شوي دي بس به خپل نمبر دې موږ 0341 2080761 دوباره به وای 0341 20 80 761 والی صاحب نمبر وای 0345 20 50 716 دوباره به وای 0345 20 50 716 ابراهیم نومې دی ابراهیم نوم دی موږ دا خاصم کو چې یاره صاحب حیثیت خلک څومره زموږ د منګور اسواد کیږي چې کم اس کم راشي او اوس چاري کیږي چې د غریبانو سره 500 روپۍ امداد وکي او شي ندی په خپل گزاره روانه شي ځکه چې د دې کوم اثر واجی هغه بالکل ختم شو سب د الله سره شه او بل څه نشته دغه چابيانه ته پاتې شي دي او دا څومره مال تاولې دا ټول دی په قرضو باندې وړل او ټول دغه یو حل دی په شل نو منګه خپل دې اسبه توفیق خلکو ته هم اپیل کو چې راشي او د دې غریبانو سره متاوان شوی دی چې لګ چانده وسره دی وکي لګ امداد وسره وکي دا روزه روانه ده ازبرګه میاشته زما چې څومره زکات څوک ورکړي د الله په نامه او څومره صدقات ورکړي دا بدی باندې بالکل لکه جایز ده فرض ده پوښلې بدی باندې کیږي او د سره لګ امداد چې کوم ان شاء الله او حکومت وقت سره کوټي امداد وکي دومره بشي چې د بس روان شي انو خدا جزانان بل خدای پاسه دي او تاسو دراسو ډیر شکریا چې تاسو را لې زمونږ د غریبانو تاسو وکړو نو تاسو د شیشې په واسطت باندې منګ ټول پاکستانو ورونو ته اپیل کو چې یاره په بهر ملک کې بهر ځای دي هر ځای کې دي چې څومره مو وطن پاکستاني موږ هغه ته اپیل کو چې یاره لګ امداد چې کوم دا نمبر موږ تاسو ته کې دا نمبر موږ ابراهیم بھائی او د دې بچی دا نمبر د پروګرام کې سیوا دا نمبر ښکاري او دا نمبر دی نو ان شاء الله زه بیا تاسو چې کوم شکریا ادا کوم ډیره مننه ان شاء الله الله بخیر کی ښه تاسو دا درخواست مو کې خو صحیح دی جی لاړو ښه ډیره مهرباني